د جمعې په ورځ ستاسو درود شریف په ما باندې پیش کیږي. ښه ستاسو درود په ما پیش کیږي. د جمعې په ورځ ستاسو درود په ما پیش کیږي نو د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډیر وای. نو هر ورځ یې وایي خو ګوره ورځو کې اثر وینو ځکه نبی علیه السلام فرمایي دا ډیره غوره ورځ ده په ټولو کې. نو په دې کې د درود شریف کثرت ډیر کوئ. دا څومره خوش قسمتي ده. وی فإن صلاتکم معروضة علیه. نبی علیہ السلام وی ستاسو درود د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي. ښه نو درود په ما ډیر وای. ستاسو درود ما باندې پیش کیږي د جمعې په ورځ. او یو صحابي تینا تپوس هم کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله حبیبه چې تاسو وفات شئ نو تاسو چې مونږ قبر کې کیدو تاسو وفات شئ دی نه پس خو به تاسو باندې بیا هم درود پیش کیږي چې قبر کې وفات شئ او د دنیا نه لاړ شئ ستاسو وجود مبارک به ختم نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے صحابی یوازې زمانہ د 1,40,000 کم و بیش انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي دي. ښه دې ته ځمکه څه نشي ویلی. ښه د انبیاء وجودونه په خپلو قبرونو مبارکو کې بالکل سالم پراته دي. وینې نشي خرابولی. ښه خاوری نشي خرابولی. دا د انبیاء وجودونه دي. ښه نو فإن صلاتکم معروضة علیه. ستاسو درود د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي نو په ما درود ډیر وایي. دا زمونږ د آقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله فرمایلی دي. ابو داود شریف کې حدیث نقل کړی دی د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډیر وایي. خپلم دا ژبې لوندې ساتئ. په دې ماشومانو یې ډیر وایي. ښه واړه واړه ماشومان یې داسې معصومه ژبه یي او معصومې سترګې او د ګناه نه پاکي. علما وایي هر عمل چې بنده وکي نو د دې دوه مخی یا قبول شي او یا رد شي. دوه مخه وي که نه مونځ دې وکړو نو یا مقبول دی یا مردود دی. یا به قبول شي یا به رد شي. صدقه دې وکړله نو یا مقبوله ده او یا مردوده ده. خو واحد درود شریف داسې عمل دی چې دې کې مردود نه وي. ښه دا چې چا موکو نو دا مقبول دی. ښه دې کې مردود نه وي. دا مقبول عمل دی. نو درود شریف د جمعې په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا ډیر وایي. دا په ما باندې پیش کیږي د جمعې په ورځ. دا زمونږ څومره خوش قسمتي ده چې جمعې په ورځ خپلې ژبې په درود شریف لوندې ساتئ. په ملاسته په ولاړه په ناسته دې دپاره اودس هم شرط نه دی. ښه که اودس دې نه دی وي زنانه دې روټۍ پخي او درود دې وایي.